دیو جن فارسی یو شاعر دی هغه وی لب بند چشم بند گوش بند لب بند گوش بند چشم بند گر نبینی نور حق بر ما بخند وی جب بند کا سترگی بند کا وگون بند کا یعنی بل پوری خندا مکوا بل پوری خندا مو سم شی ګورا بد شی مو ګورا وای کده نور باندې پوی نشوي د الله د دین په خون پوی نشوي نو راشه ما پورې خندا چې تا خو دروغ ویلو خو ته خدای سيزونه خو بند کا کنه نو لب بند او چشم بند او کوش بند او به راشه دیو بند نو بس پورا بشي او دا غرنګ عزتمندو به حق ویني اوس عزتمندو من چې کوم دلته مسائل بیانو نو کله د عقیدې مسله بیانو نو دا یو جزئی خو ما درته ویل عقیده داسې جز دی چې د دې مثال داسې دی لکه بدن کې روح او د دې نور عملونو مثال داسې دی لکه لاس خپا دل جگر ګرده دا پکې داسې د روح نه بغیر بدن نه چلی نو د عقیدې نه بغیر اسلام نه چلی قصه ختمه لکه مثلا یو عقیده الله یو دی دا بلری قل هو الله احد اے زما پیغمبر وایا الله یو دے اونلی ون یک یکتا تنه تنها اونلی ون نو دس عقیده کدی عقیده کې د فرقي نو به دا نور سيزونه پکې نه منځوري کی عزت مندو ځکه د دې مثال د ساده چې سانی لاس کار نه کوي خپل کار نه کوي موز کار نه کوي زکات کار نه کوي اوس عزتمندو بیا په عملونو کې لوی عمل او بهتر عمل هغه مونږ دی عملونو کې چې به راشي هغه کې به خپل کټګوري نه نو د دې وجه نن درته یو څو مسائل د مونږ متعلق بیانو ځکه عزتمندو مونږ مونږونه کوو دعاګانې نه قبليږي وجه دا د مونږ کې فرقي اعمالو کې فرقي خشوع خضوع کې فرقي نو د مونږ ډانچې په باره کې او د مونږ بعض مسائل هغه تاسو ته بیانېږي یو مسله د مونږ متعلق دا د عزتمندو بعضی کورونو کې بعضی بیماران دي عزتمندو بوډاګان یا بوډۍ ښځې یا ځوانان دي خو داسې حد ته رسېدلي بیمارۍ والي دي چې دماغي توازن برابر نه دی بعضی بیمارۍ نه دماغي بیمارۍ نه دي نو هغوی مونځ ګډوډ مونځ کوي نو آیا د دوی مونځ کېږي که نه کېږي یا د دوی د مونځ د کولو دپاره څه طریقه خپلول پکار دي نو دا دوه قسمه خلک یا خو دا دی چې مکمل دماغ کار نه کوي نو بس دا انسان خو معاف دی د سره کار مه لره وکړه مه کوه صرف یادوه ورته مونځ ټیم دی بس چې هغه بوډۍ راپاڅېدله بوډا راپاڅېدو بیمار راپاڅېدو چې څه طریقې سره یې مونځ وکړو بس کوي دی بعضې داسې وي د هغوی دماغ لږ کار کوي لږ نه کوي نو هغوی کله نه کله رکعتونو کې غلطېږي نو بس هغې ته یو ماشوم بنده کښېنئ هغه ولاړ لږ ساعت هغه دې ورته وکړي بابا رکو وکړه اواز دې وله ورکوي بابا اوچت شه سجدې له لاړ شه مورې نو چل ورته ښودلی شي یا دې داسې چل کوي چې داسې کس د بله زنانه ودرېږي هغه دې مونځ کوي وایي ما سره یو ځای ښکته کېږه پورته کېږه نو بس هغه دې خپل مونځ کوي دا دې خپل مونځ کوي هغې سره به ښکته پورته کېږي او طریقې سره به مونځ کوي خو چې کله داسې درجې ته ورسېږي عزتمندو چې بلکل نه پوهېږي بس مونځ معاف دی د دې فدیه هم نشته یا مثلا انسان دومره بیمار دی چې بدن کې د سره حرکت هم نشته نو بعض کسان وایي د ګوتې په اشارې به کې الله دومره انسان نه رانیسي چې ګوتې په اشارې مونځونه کوه چې کم از کم سر خوځولی شي ځکه په مونځ کې د ټول نه لوی عبادت څه دی سجده سر ښکته کول نو چې سر دې حرکت کوي بیا هغه عزتمندو یو بیمار دی مثلا د مشرق طرف ته مخ دی نو اوس آیا دا خوځول را خوځول پکار دي که نه نو حالاتو ته به ګوري چې حرکت ولا بد دی بالکل د مشرق طرف ته مونځ وکړي لله المشرق والمغرب فاینما تولوا فثم وجه الله الله وایي چې مشرق ته کې اوس که مغرب ته کې بس ته په دې حال کې ما ته مونځ کې زه هر طرف ته مونځ کوه څومره زبردست خبره ده الله ته ډېرې اساني دي الله د طرف
یو ځای کې د سره عزتمند اوبه نشته، وایي زه مړه دا خاوره ځان باندې راکاږه به زه قبلومه، خو زما دپاره صرف لاس که ورته دې خاورې ده. یو ځای کې خاوره هم نشته، مثلا داسې جاز کې بره ګیر شوې، خاوره هم نشته اوبه هم نشته، یا د شیشو په یو محل کې چا بند کړي داسې جیل دی وروره، هېڅ پکې نشته نه درکوي، بغیر د اودس نه مونځ وکړه. فاقد الطهورین دی ته وایي، نه اوبه شته او نه خاورې شته، مونځ به بیا هم کې ګورې، مونځ ډېر اهم عبادت دی. بعض علما وایي چې د پانسۍ په دار باندې ولاړ یې مونځ به کې، وایي چې اودس له مې نه پرېږدي، نو نه دي پرېږدي که تا ته اودس چا ویل؟ اودس دلته ما کیسه ختمه، سر صرف ښکته که چې الله خوشحاله شي، او ستا دپاره څومره لوی خبره ده. الله وایي دا هغه انسان دی چې په دار باندې ما ته سر ښکته کړی و. نو بهرحال عزتمندو مونږ خو دلته نه اوچتو، او مونږ خو که د دار واورېده چې ته پانسي نو 2 میاشتې مخکې مو د لمونځ پرې اغوستي، ځکه دار یې رانه رواني. نو د دې وجې نه عزتمندو دا عام حالاتو کې لمونځ برابر کوو که نه. دویمه مسله دا د بعض وخت کې انسان لمونځ کوي یو چټایي باندې، قالین باندې، درۍ باندې. نو هر کور کې ماشومان دي، ځای په ځای باندې درۍ باندې ماشومانو میتیازي کړي. نو بعض وخت کې درۍ چې کومه نږدې زانګو سره پرته وي هلته ماشوم میتیز وکړي، هغه یو طرف یې ګنده شي یا موږ ته طرف معلوم یې هغه دی. نو بعضې قالین یې ډېرې درني، هر وخت یې بنده نه شي اینځلی، او دغه رنګې یا هغې له څه ټایم مقرر کړي. نو اوس د مونځ وخت راشي بل ځای نشته، په دغه قالین باندې بل طرف ته مونځ کې، آیا دا کېږي که نه؟ نو بعض عالمان وایي چې پوره قالینه پاکه پکار ده. داسې کپړه چې یو طرف ته مونځ کې چې حرکت یې بل طرف ته ځي، نو دا مثال د یو کپړې دی. خو نه عزتمندو راجحه خبره دا ده چې بس کوم ځای کې مونځ کې سجده کې د خپې نه واله تندي پورې ځای دقه ځای پاک پکار دی بس. نو چې دی بل طرف ته مونځ کې مونځ ته بالکل صحیح دی. بالفرض داسې چټایي راغله مسجد کې ده، یو ځای کې بعض وخت یکدم راشي جمع ولاړئ، هغه ټایم کې خو درې څوک نه شي راښکلی، نو بس بیا دې په هغه ځای باندې جاینماز واچوي. دا یاد لري جاینماز چې دی واچو، نو بس بیا د هغه ځای حکم بدل شو، لکه څنګه د چتونو حکم بدلی، صحیح شو. نو چې کله تا په ګنده ځای باندې د پاسه جاینماز واچو، مطلب بل ځای نشته، څوک خو نه چې هلته څوک څه کوي چې داسې کوي، خو د ضرورت په وخت کې راپېښه شي که نه. د جومات غټه چټایي ده، کله پیشو راشي یو شی بل راشي هغه سر ته میتیازي وکړي، نو بیا هغه ټایم باندې هغه څوک غونډه نه کړي، نو په کار ده چې په هغه ځای باندې یو جاینماز خور کړي او هغه جمع پې وکړي، نو بس مونځ یې وشو، که لاندې ځای ګنده وي فرق نه غورځوي. صرف دومره لوند نه وي چې به دې کپړه کې دا لوندوالی بار طرف ته راونوځي، نو بس مونځ کېږي. صحیح ده که نه؟ انشاءالله دا یو بله مسله ده. بله مسله دا د عزتمندو بعض کسان مونځ کوي هغه په زړه کې مونځ وایي، صرف کله سر خوځوي کله دا خوځوي، نو هغوی له خوند ورکوي، هغوی چې مطلب دماغو ته الله دا یو طاقت ورکړی هر څیز پړاولی شي. نو آیا دا مونځ کېږي که نه کېږي؟ نو دا یاد لري دې طریقې سره مونځ نه کېږي. الله وایي فقرؤوا ما تیسر من القرآن، قرات کوا، خوله خوځوه، داسې نه دي ویلي چې فتفکروا، فکر کوه په قرآن کې. هغه د عام دوران کې چې کله ته قرآن وایې هلته به فکر کې، خو مونځ کې فکر نه دی راغلی، ذکر راغلی دی، قرات راغلی دی. قرات جبې سره تعلق لري، شونډو سره تعلق لري. بعضې کسان صرف شونډې خوځوي، نو ګوره یو یاد لري دا د تکبر نښه ده، ته ډېر غټ الله ته ولاړې، ستا عاجزي په دې باندې په غوښته کې په خیرات کې دی. عزتمندو په خیرات غوښتلو کې ستا نفع ده دلته، او دا داسې خیرات دی چې په دې باندې به ټولو خلکو ته ښه ښکاري، او دا داسې خیرات دی چې دا د بادشاه نواله، وزیر، کوتوال او غریب فقیر هر سړی دا خیرات غواړي. ټول جومات کې دی نه غریزه، واحد هغه خیر دی چې هغه د ټولو دپاره جایز دی، هغه دا دی چې جومات کې راشي او الله ته جولۍ خورې کړي او الله ته مونځ کړي، او دا واحد داسې خیر غوښتل دي او سوال کول دي چې د دنیا هر سړی پې ځان ته فخر محسوسوي. نور چې کوم ځای کې چا نه څه غواړي، د پلار نه ولې نه غواړي، سړي ته ځان سپک ښکاري. واحد دا خیر دی چې په دنیا کې انسان جومات ته راشي او الله نه غواړي، ځان هم ورته ښه ښکاري او بل ته هم دا سړی په دې باندې ښه ښکاري. ډېر زبردست سړی دی، هر وخت یې الله ته جولۍ نیولي وي، هر وخت یې الله ته لاسونه نیولي، حالانکې هغه جاړي غریب، ډېر زبردست کس او الله په دې خوشحالېږي.
دوی وجنا الله رب العزت پیغمبر فرمایي چې الله فرمایي وای تاسو ته پته شته دا بنده د ټولو نه زیات نږدې ماته په کوم وخت کې وای دا د سجدې په حالت کې د ټول نه ماته زیات نږدې چې کله انسان سجده کوي نو د دې وجې نه عزتمندو کلمات د مونځ په خولي ادا کې کم از کم دومره به ادا کې چې ستا غوږونه اوري او ډیر تیز به نه وي بعض وخت سړی سری مونځ جهري کوي پورا صفه او نو تیز به نه کوي د دې وجې نه عزتمندو خوله خوځول دا د مونځ لپاره فرض دي که کوم انسان ژبه نه خوځوي او نو بس د مونځ نه کېږي دا خو دې کې فرض درجه ده بله مسله د عزتمندو د مونځ متعلق بعضې کسان وي هغه مونځ له راشي عموما جمع صورت کې دا مسله را پیښیږي چې جمع په جماعت کې ولاړې با جماعت مونځ دا په ضرب راشي بس دا صورت کې ودرېږي الله اکبر تیر شي تکبیر تحریمه وی مولا صاحب شته که نه بس الله اکبر یې کوي اذان کې هم لګي او قیامت کې هم لګي او بدلته به هماغه کوي نو بهرحال مسله سوتړ شي دا یاد لرئ چې کوم انسان نه په مونځ کې تکبیر تحریمه پاتې شو اولنې تکبیر اول تکبیر دې ته تکبیر تحریمه وایي داسې تکبیر چې تا باندې د دنیا حلال با شیزونه حرام کی خوراک سکاک به دغه ټایم کې اوس نه کې بس مونځ ته به کې خبرې به نه کې ګرځې را ګرځې به مونځ کې نه دا شیزونه د باندې ټول بند شو دې وایي نه وایي تکبیر تحریمه نو تکبیر تحریمه په مونځ کې فرض ده دا نور تکبیرونه که د نه پاتې شو گزاره پکې کېږي سجدو منځ کې تکبیر او سجدې ته ځي تکبیر خو اول تکبیر عزتمندو دا فرض دی او دغه په جنازه کې عزتمندو څلور وانه تکبیرونه فرض دي دا طبیعه مسله به بیانو نو چې د کوم انسان بس ډایرکټ ودرېدلو او سبحانک اللهم یې شروع کړه دا مونځ کې شامل نه دی که جماعت سره مونځو کو هم نه کېږي که ځان له داسې مونځو کو هم نه کېږي تکبیر تحریمه شرط ده نو جلدبازي نه دي کول پکار په دغه وخت کې موږ ډېر زیات تقوا دار شو چې مطلب باندې ټول عمر چې ترکات نه دی ته اوس دا رکات را نه ځي اولا کې خبر راغلی د بار به ولاړي خو چې کله نو چې جمعات کې خو به به د 30 غرس چې را پرېوځي وروره ساري مات شي دا خو دغه ځای نه دي خو یې ځای نه دي بس اوس اله الله ته قبول شوې نو د دې وجې نه مونځ سره چې کوم دی وینه هم دنه لاړه دغه نور جهاد داسې نه شي دی به دا جهاد دله ډېر دی بهرحال عزتمندو نبي علیه السلام وایي کله چې مونځ له راشئ وی وقار سره راځي منډه مو هي جمعات کې چې کوم رکعت درته ملاو شو هغه وکا چې کوم د نه پاتې شو هغه ځان له وکا تا ته د مون ثواب ملاويږي یوه خبره ده چې کوم انسان د سلام نه مخکې امام سره ملاو شو د مون ثواب ورته ملاوي او بعض عالمان وی من ادرک رکعتا من الصلاه فقد ادرک الصلاه چاته چې یو رکعت ملاو شي یعنی که یو رکعت لاړې دویم رکعت ته ملاو شو بدته د مون ثواب ملاو شو نو منډو ته د اجت نشته ها اسې تلوار لګ دی چې انسان کوي لکه فکر والا هغه ښه شی دی خو اسې منډې وال عزتمندو دا ښه شی نه دی بله مسله د عزتمندو قاعده اخیره کې د سلام نه مخکې نورې دعاګانې یا ډېرې دعاګانې ویل صحیح دي که نه دي بالکل صحیح دي او مونځ د دعاګانو مونځ هم دعا ده الله ته سوال دی شروع کې بګې دعا ده اهدنا الصراط المستقیم او اخر کې دعا ده اللهم ربنا دعاګانې دي نو بهرحال عزتمندو که یو انسان نه د عربی دعاګانې ورځي خو هغه دعاګانې چې کوم قرآن کې راغلي یا حدیث کې راغلي یا عالم دی داسې الفاظ جوړولی شي چې هغه الفاظ صحیح دي او د قرآن او د حدیث د الفاظو مطابق دي نو د اللهم ربنا علاوه نور دعاګانې ویلی شي کله کله امام پرور مونځ وایي او ته خو ماشاءالله شارټ کټ یې که نه بس شارټ کټ کې درس د امام نه مخکې ځي او داسې وځي او امام باندې اعتراض کوي امام ته یې لکه ته ډېر زر زر مونځ کوې امام پرور ټول عمر بیټینګ کړی دی نو هغه خو پکې څه نه څه تجربه شوې ده کوم کار چې ډېرو کې خو هغې کې تجربه کېږي که خو دا تاسو چې کوئ نو به دا هسې بنډې تړلي نو بهرحال عزتمندو یو انسان دعاګانې وي درود شریف ویل اللهم ربنا نه پس بله دعا وي ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا بله دعا وي یا هم دا دعا بار بار وایه اللهم ربنا اتنا فی الدنیا ډېره بهترینه دعا ده دې کې د دنیا او د آخرت سوال دی
قرآن کې الله وی خیاران کسان تاسو ته پته شته ومنهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه وی بعضی کسان دومره خیاران دي کنه مونږ چوټي ویل کډیر چلولي ایک تیر دو شکار دیو کو وی دا دوم منځو کی وی اخره کې وی چې مال دوانه راکا نو الله خپګیږي نه وی دا ډیر خیار کس دی الله نه دنیا غواړي آخرت هم غواړي نبی علیہ السلام وی تاسو چې د بوت تسمه اوش دیږي وی دا د الله نه غواړي یو روایت کوي مالګم د الله نه غواړي خو داسې عام دنیاوي سوال چې مثلا مالا ډېرې موټرې راکا او دغه رنګې مثلا ریالونه راکا او ډالرې راکا دا شروع نشي پکې چې ته بل طرف ته چوکیدګار والا صرف ځان نه جوړ نه کړي هغه طرف ته وانه وړي نو به ډېر به خوږېږي نه هغه دعاګانې چې کوم قرآن او حدیث کې راغلي دي هغه کول پکار دي بله مسله د عزتمند بعضې کسان هغوی د شپې د اوده کېدو دپاره یو خاص کپړه ساتلي خاص جامې وي هغه کې هغه اوده کېږي هغه بدلوي نو کله ناکله هغه کپړو کې احتلام وشي ورته د شپې چې کوم دی شیطان دوکه کړي او غسل پې واوړي دا شیطان دوکه کول نه دا شیطان نه دوکه کړی خو لکه داسې عوامو کې مشهوره ده دا په خپله ځان دوکه کوي خو او دا د دې وجې نه کې کله ډېره روټۍ انسان وخوري او کله انسان ډېر ستړی هم دته داسې کار کوي او کله چې کوم دی چربانګي وي او تکړه وي نو د هغه هم داسې کیسې نیسې کېږي نو بهرحال چا باندې احتلام وشو کپړې ګنده شي نو بعضې مسافر وي هغوی سره خو ښځه نه بار بار کپړې نه شي وینځلی نورې کپړې صفایي نو هغوی ته هغه خاص ځای پاکي خښتک پرتوګ هغه ځای ووینځي او نور ځوړند کړي نو آیا دې کې بیا لمونځ کولی شي که نه بلکل یې کولی شي نورې کپړې خو پاکې دي چې هغه ځای دی هغه نقشه دې ته پاکه کړي نو بس هغې نه بعد چې کوم دی بیا پکې نور مونځونه کولی شي څه خبره نشته بهتره خبره دا ده چې پوره کپړې بدله کړي د احتلام په کپړو کې چې خاص ځای پاک کړي په هغې کې مونځ کېږي به وقت ضرورت څه خبره نشته دی بل عزتمندو د ښځو متعلق یوه مسله ده تاسو به اکثر کورونو کې ښځې لیدلې وي دوی په ناسته مونځ کوي ډېر مونځونه په ناسته کوي نو دا یاد لرئ